دا پارټي قومي اسمبلی کینډیډیټ ما کومه پارټي چې دلته چې کومه ترقی راوړې ده کله سړک راغلی دی د ذوالفقار علي بټو صاحب راوړی که زمونږ دا مین روډ د مومند چې کوم راغلی دا ذوالفقار علي بټو صاحب دلته منظور کړی دلته چې کوم کالج دی زمونږ د کاغون کالج او د لکړو کالج دا ذوالفقار علي بټو صاحب راوړی دا په پروجیکټونه دي چې تاسو دا کوم څه خوده شي چې دا زمونږ پارټي د نوې پروجیکټ دی وطن نور کړی دلته چې د بجلی کوم لاین راغلی نو دا لاین زمونږ ذوالفقار علي بټو صاحب دلته ودې خبرې ته او د وطن ته ورکړی دلته چې اولو مومند ته یا په قبایلو ته د پاکستان کې لومبي ځل باندې یو پروجیکټ د اوبو راغی د ټیوب ویلو نو هغه ذوالفقار علي بټو صاحب قبایلو ته ورکاو دلته چې په مومندو کې دا کمی د ټیوب ویل یا د اوبو د مسله شوې نو دا زمونږ پارټي ورکړي د دې نه وروسته چې تاسو راشئ زمونږ د محترم بېنظیر بټو صاحب یا زمونږ د درباري زرداري صاحب حکومت چې کله بیا راغی نو په هغې کې د بېنظیر کم سپورټ یو داسې پروګرام مونږ زمونږ پارټۍ شروع کړی چې کم از کم دا مونږ دا وکولی شو چې یاره په هرې پارټۍ کې چې په هر کور کې کم از کم زمونږ د بېنظیر کم سپورټ پیسې ورکولی شي 2.5 زرانو ته دلته مونږ په مومندو کې سره پیسې ورکوو دا یو قسم ته تنخواه ورکول دي د حکومت پاکستان نه مونږ چونکې زموږ پارټۍ دا منظور کړي دي او د قام او د وطن د ښځو زنانو د بچو لپاره یو فکس تنخواه ورکوي دا زموږ د پارټۍ کم از کم هغه میګا پروجیکټ دی دویمه قامه وطنه ما چونکې په میچنۍ نه راشروع شوی او دلته په ترکزي کې په ایساخیل او په برانخیل کې دغه د کور په کور باندې حجره په حجره او در په در باندې ګرځو او زموږ د سیاست او د پارټۍ یو پیغام خپرول غواړو خو زه به یو څو مختصر خبرې چونکې زه ډېرې فلسفې د سیاست نه وایم زموږ په مومندو کې دې پیرې 14 مونږ د قومي اسمبلی کاندیدټان ولاړو په 14 کاندیدټانو کې زموږ د دغه نه زمونږ د لوور مومند او د ترکزي نه یو کاندیدټ ولاړ دی چې هغه دی ما ستاسو دا بچی دی نو زه صرف او صرف په دې پسې ګرځم چې د لوور مومند او د انبار پړنګار او په تحصیل په پنډیالی او په ایکاغون کې په ایکاغون او پنډیالی کې ترکزي اوسېږي په انبار پړنګار کې زمونږ عثمان خیل اوسېږي نو ما په پړنګار کې ما بله ورځ ویلي چې راځئ مړه ای قامه ای وطنه راځئ چې یو شو او د ترکزي او د انبار د عثمان خیل یو اتحاد جوړ کړو او اتحاد د دې لپاره جوړ کړو که تاسو تاریخ وګورئ نو زمونږ د لوور مومند نه بلکې بالخصوص د ترکزي نه موږ ایمنۍ نه دی راوستی نو ایمنۍ موږ ولې نه دی راوستی ایمنۍ د ترکزي ووټ 1 لک او 40 زره ووټ تقریبا دا زموږ صرف د ترکزي نو آیا موږ دا حق نه لرو خو تاسو په ترکزي کې چېرته په تاریخ کې ایمنۍ راوستی تاسو نه دی راوستی تاسو د بره نه زمونږ د تېر شوي د شهزاده ملک صاحب نوستي دا اوس لوی سنیټر دی دا راځي بیا د هغې نه بعد د عمران خان د تبدیلی په نامه باندې یو هوار اولو ته موږ ورته اوس هم احترام کوو سیاسي پارټي د عمران خان یو لیډر دی قام یې رابیدار کړی دی خو وروره هغه سره نه تاسو دلته د غلنۍ بل یو زمونږ د تبدیلی په نامه باندې یو ایمنۍ صاحب هغه له ووټ ورکړو نو هغه ستاسو په منځ کې شته هغه نشته ستاسو په منځ کې دغه شانتي زمونږ د جمعیت علما اسلام هغه هم چې کومه دی په د رحمان صاحب ته زنده‌باد خو چونکې عارف خاني صاحب هم د هغه ځای نه دی چې هغه خاوره آباده ده او زمونږ د خاورې او زمونږ د قام نه د سره د اوسه پورې ایمنۍ نه دی راغلی نو ایمنۍ ولې نه دی راغلی قامه ای وطنه ای ترکزیه دا به رابیدارونه پیچنۍ خو تقریبا رابیداره ده ای قسم ای د عیساخیل او برانخیله ای عیساخیل او برانخیله زه خو تا ته ستا دپاره راغلی یم زه خو تا ته ستا د بچو دپاره راغلی یم او تا ته سوال کوم چې رابیدار شه او دا قام او دا قام بدل کا او انقلاب راوله او دا وطن او د ایمنۍ لاندې راکوز کا چې ستا سره جوړ شي د ایمنۍ لاندې راکوز کا چې ستا اسپتال جوړ شي د ایمنۍ لاندې راکوز کا چې ستا دلته دی وطن دی د کلي دی وطن ته د بجلی کمرشل لاین راشي نو یو کېږئ به نه زه د چا د پارټۍ سره د هغه نه لرم زه د پی ټي آی یا د جی واي یو پسې دا بله یو پسې دا سورپوشه پارټي هغه د چونکې باره ته غټ سیټ ته ولاړ هم نه دي خو بیا هم دې دا ټول خو تاسو ازمایلي دي که نه
ازمایلی دي او ته په اتفاق شه چې ته په اتفاق شوي امنه برکوت چې ته امنه راکوت کې ته فندونه راځي رورا په دې ځینو کې زمونږه د تیر شوی امنه کا د څومره چې راغلي دا اتیا کال کې ته امنه رانه د دوی نه زمونږه ګیله ده زمونږ ته نه دا ګیله ده چې امنه کانو اې د چا د ملک سره نو څو سنټری درې کسانی او دا وې کله راسي تاسو د پلان د نکنه والا د اوسه پوری زمونږ د پندلې د استخیل د برانخیل د میچنای او د تمنځ دی وی شپک ونه ترغه قام څومره چې زمونږ دی دا تعالی ور در کړي خدا ته به اګنور کړي د ته ایثیت نه ورکې دا ته میراث کړي زما په پندلې کې ول سټیډیم نشته زما په میچنای کې ول سټیډیم نشته زما په پندلې او زما په تمنځ دی وی کې ول سټیډیم نشته زما په انبار او په پلانګار کې ول سټیډیم نشته دا لور دی وی خو تعالی تاسو له ور درک کنه دا ویا کاله دا تیا کاله دا تقریبا وی تاسو له ور درک تا د مېری په مور په نظر باندې ولې ګوري زموږ د تاسو نه ګری دي ایز مقامه خو تا نه مم ګیله دا ترغزیا کله به بیداریږي ترغزیا وساغوي وی ترغزیا قام چې کوم ده دا موږ په غور راکې وی دې تاخیر زبران خیل زو د میچنای د خیل او قاسم خیل د تمام دې ویزه وی دا ز په 50 روپے په یو تاسو پرمر باندې اخلم نو خو ولې نه جاړي کنه کام کله بار بیداری کوي کام کله بیداری کوي دا شته تیر شوی کوم خلایم په ایمنګان چې تا مینه نه راوستي دا تدبیر وټرا کړ دې کو تاسو تسپک ګوري کنه دې کو تاسو په درکای کې هغه نه دی کړ آیت دې کوم شران بیا دلته اسوي جنټان چې کوم دي هغه له تاسو پرمر ورکی او دې په ترغه په بیا باندې اخلم کام وطن تاسو خو یو لکه سلوي غره وټلره ولی برباد یې ولی تباہی ولی بی اتفاق یې ولی په بل مسروانی زه دې پیری پاکستان پیپل پارټي تاسو له ټیکټ درکړه دا ولا پارټي نه ده زمونږ حکم اس کم د اوس نه د کوم سره نه صرف څنګه د بنظیر کم سپورټ پیسې ورکو دا به کله را بیداری کوي پاسه را بیدار شي راځي چې موږ دا قام بدل کو راځي چې اتفاق جوړ کو راځي ټول قومونو ته پته ده چې د ټولو ترغزینا د نېشنل اسمبلی لپاره باقي د ټولو ترغونه یو کس ولال دی چې هغه وایي مومن دی نو داسې اتفاق را سره وکړي ورورولي را سره وکړي څنګه چې نورو خلکو سره کړې ده دلته خلک راغلي دي بعضې خلک چې کوم دی په برګو جنډو مخته کړي دي او بعضې په سره مخته کړي دي او بعضې په سپینه مخته کړي دي نو باید چې دی او دې پاکستان پیپلز پارټي نه د پاکستان د جوړېدو نه 15 کاله وشو چې د دې پارټۍ نه یو کس تر پارلمنټه پورې چا نه دی بوتلی که چا د دې پارټۍ خوند واغست او مزه یې واغسته نو ټول عمر به انشاءالله د بلې پارټۍ نه څوک مخکې نه کړي قامونه په یو واره ترقي کوي مضبوطېږي او پښتون تعالی والا د خپل قسمت په ننداره دی چې دا به د چا سره په انبار دی نو انجام تر نفاسه چې تکیله چې د چلانه ولک شرم پکاره د قومونو د خاندانه زمنګ د نتیجو د بنو په نتیجه کې زمنګ د بچوري د بل په خزانه کې ظلمي ځکه پیدا دي ځوانای هم لولو شي او بلا ځوانای می ګټ پر د جنگ په برکت کې وای نو ګوري پښتون چې شل ټوټي پارا دی وای رو سره دشمن عزیز سره دشمن دی وای کور دی او کله دی کفار زرا دی نو دا زرا موږ څنګه راټولو دا د یو قام او اتفاق سره راټولېږي نو زموږ تاسو قوم نه دا یو مدواده را سره وکړي چې براروان الیکشن کې صرف او صرف د غش نشان لټاپه وایي چې تاسو ته براروان فیوچر کې د خپل هر څه چې کوم د خلکو تاسو نه شیندلي دي هغه یو راغون کړي